محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د آیت الکرسي ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، کله چا څومره حاجات وي الله پاک بوله تمام حاجات پوره کړي. که څوک غریب وي نو الله پاک به مالداره کړي. که څوک داسې وي چې هغه ته وسوسې راځي الله پاک به ترې د وسوسو د مرض دا به ختمه کړي. که څوک داسې وي چې د هغوی په کور کې د رزق درک نه لګي، دغه رنګې رزق کم دی، نو دا دې په دې ښودلې شوې طریقې ووایي. انشاءالله العزیز الله پاک بوله په رزق کې ډېره زیاته اضافه وکړي. د چا نه که غلاګانې کېږي په مخه باندې، نو که هغوی آیت الکرسي دا وظیفه کوي په دې ترتیب باندې، انشاءالله العزیز هغوی نه به غلاګانې دا به نه کېږي. دغه رنګې محترمو، د چا مرادونه دي، د چا څومره څه دي، انشاءالله العزیز د آیت الکرسي دا وظیفه دی یو ځل وکړي، انشاءالله تمام عمر دا محترم به عیش کوي. یو سړی داسې دی چې هغه ته روزګار نه میلاویږي او د آیت الکرسي دا وظیفه دی په دې ترتیب باندې وکړي، انشاءالله العزیز روزګار به ورته میلاویږي. د چا د بلغم مسله ده او آیت الکرسي دا وظیفه یې وکړله، انشاءالله العزیز الله پاک به د بلغم د مسله دا به له ختمه کړي. د چا د میرګو مسله وي، دغه رنګې په چا باندې غله راځي یا څوک خراب خوبونه ویني، یاد ساتئ محترمو آیت الکرسي ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته مجرب وظیفه ده. زه کوشش کوم چې څومره فواید د آیت الکرسي دي هغه تاسو ته بیان کړم. هر سړی ته چې څومره مسله ده، هر زنانه ته چې څومره مسله ده، هغه دا ویډیو مکمل وګوري چې څنګه مسله ورته د حق شانتې وظیفه دي، ځان د دې نه والي او دغه وظیفه شروع کړي. انشاءالله العزیز الله پاک نه کلک امید ساتم چې مقدر به د هغوی ډیر زیات اعلی وي، الله پاک به قسمت دا بدل کړي. محترمو، آیت الکرسي د قرآن مجید ډیر زیات ناشنا آیت دی. دومره ناشنا آیت دی چې د دوانو جهانو سردار مبارک او صحابي ته ویلي دا راته چې د قرآن مجید د ټولو نه بهترین او لوی آیت کوم دی په اعتبار د برکت سره. دا صحابي غلی شو، بیا ورته نبي کریم علیه الصلاة والسلام ویلي، نو بیا ورته دغه صحابي وي چې د الله رسوله آیت الکرسي. نو نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې ستا د علم دا دی مبارک شه. کم سړی روزانه هر منځنه بعد آیت الکرسي وی، الله پاک به د انسان لازمن جنت ته بوزي. د انسان او جنت منځ کې به صرف فرق او فاصله دا مرګ وي. محترم، څوک چې روزانه د هر منځنه بعد آیت الکرسي وی، د انسان د وسوسو د مرض نه او دغه رنګ څومره سرکشه شیطانان دي، څومره مکر و فریب له حل کړي، د هغې نه محترمو د انسان محفوظ وي. څومره حل کې داسې وي تا د تکلیف درکوي، تا د نقصان درکوي، الله پاک به تا محفوظ ساتي. که چېرته یو سړی غریب وي ډېر زیاته او دا وظیفه کوي، انشاءالله العزیز الله پاک محترمو د دوی نه غریبي دا به لر کړي او د دوی دا غریبي به الله پاک په مالدارۍ باندې دا بدله کړي. د داسې ځای نه به الله پاک د انسان ته رزق ورکړي چې د انسان په وهم و ګمان کې به نه وي. فرمایي محترمو چې کوم سړی سهار او کوم سړی ماښام کور ته داخلېږي یا د کور نه بهر وځي یا دی وده کېږي او د آیت الکرسي وی، نو د هر قسمه بیمارۍ نه به الله پاک محفوظ محترمه دا به ساتي. الله پاک بوله صحت ورکړي، الله پاک بوله روغ ژوند ورکړي. که چېرته محترمه څوک داسې وي چې هغوی باندې یره وي، دشمن راځي یا د غلا یره وي، غله راځي، نو که آیت الکرسي دا وظیفه کوي، انشاءالله العزیز د غلو نه د دشمنانو به د الله پاک محفوظ دا محترمه ساتي. که څوک آیت الکرسي دا په کاڼو باندې ولیکي او بیا دغه کیدي په غله کې به کیدي، په غنمو کې کیدي یا په جوارو کې یا په چینه کې وغیره، نو دې کې برکت راځي، دا به ډېرېږي. او که څوک آیت الکرسي په دکان کې زوړنده کې او روزانه وی، انشاءالله العزیز ګاهک دا بوله الله پاک ډیر زیات او دغه رنګې په دکان کې به ډیر زیات خیر او برکت وي. الله پاک به ډیر زیات مال او دولت د انسان ته ورکړي، دی به خوشحاله وي. فرمایي محترمو، کم سړی چې روزانه آیت الکرسي 170 پیرې وی، 100 پیرې آیت الکرسي وی، فرمایي چې د انسان سم غواړي الله پاک به ورکوي ولا. نو ستاسو څومره حاجتونه دي، څومره مرادونه دي، څومره ارمان دی،
نو هغې دپاره 170 پیرې آیت الکرسي د اولولئ مخکې وروسته د هغې نه درود شریف او چې سم غواړئ انشاءالله العزیز الله پاک به لازمن درکوي فرمایي چې الله پاک به د انسان د ترقي ورکړي الله پاک به د انسان ته رزق ورکړي او څومره قرضونه دي الله پاک به د انسان نه ادا کړي دغه رنګې شیطانان جنات د هغې نه به الله پاک محفوظ ساتي او تمام ژوند به په عیش و په ارام کې دا به تېروي څوک به محترمو نه انسانان نه پیریان نه بل څه ځناور د انسان ته به تکلیف نشي ورکولی نو څوک چې 170 پیرې آیت الکرسي دا محترمو روزانه وي کم سړی بېروزګاره دی کم سړی بېروزګاره دی او دته روزګار ملاویږي نه نوکریو ته ملاویږي نه نو یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو دا دی 3000 او یو پیره دی وی 3001 پیره دا دی وی اور سره دی 170 پیره آیت الکرسی وی انشاءاللہ عزیز الله پاک بوته نوکری ورکی الله پاک بوته روزگار ورکی محترمو الله پاک بوته بهترین ځکه بهترین دیاړي دا ورکولا کوله کاروبار ول الله پاک ورکی ډیر زیاته ناشنا او ډیر زیاته عجیب وظیفه را کوشش وکړي چې خپل مو کې مرګرو سره هم شیر کړي څوک د سوي محترمو چې هغه د بلغم مسلوي په مخ ټوهیږي د غرنګي خبره کې نو مره خرابوي نو فرمایي چې آیت الکرسی دی و پیری وي په مال کې دم کې او روزانه دغه مال کې نه برسه لګ خوري ان شاء الله العزیز د بلغم چې څومره مسله ده دا ول الله پاک دا به حل کی فرمایي چې کوم سړی د هر منځ نه بعد یو پیر آیت الکرسی وي شیطان به انسان خواله نږدې ناراضي او کم سړی چې 1400 پیری آیت الکرسی وي الله پاک به د انسان تمام حاجتونه دا پوره کړي د ظالم نه د جابر حکمران نه به محفوظ ساتي او دا دوانه به الله پاک د انسان باندې ډیر زیات مهربان کړي ګنارینه دا سوي یا کو زنانه دا سوي چې هغه باندې د مرګو مسله وي نو یو لسپری دی وي او هغه درې په وخت کې وردم کی 11 پیر دی وي ان شاء الله العزیز د مرګو د څومره مسله ده دعوت الله پاک ختم کی کوڅو محترم په خوب کې یریږي یا د غرنګ پچا باندې پیریانی یا د غرنګ د شپې د ډاکوانو یریږي ما سوتن چې د کیږي نو د پکار چې ده درې پیره د لازمن آیت الکرسی وي ان شاء الله العزیز په خوب کې یریږي نو الله پاک بوله خپل خوب ور نصیب کی او د غرنګ د ډاکوانو نه د غلونه به الله پاک محفوظ ساتي دا محترم موږ سره د آیت الکرسی فضایل چې څومره فضایل د آیت الکرسی نو هغه تمام محترم ماتاسو د ویلي په حدیث مبارکو کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ټایم په ټایم باندې خپل صحابه کرامو ته د آیت الکرسی فضایل د محترم دا ورخودلې دي محترم کوشش کول پکاره چې آیت الکرسی منګه د زړه په صدق باندې دا رنګي د زړه په توجه باندې دا موږ د وظیفه وکړو ان شاء الله العزیز الله پاک وستا حاجت پوره کوي الله پاک وستا تمام مشکلات ختمي دا رنګ محترم الله پاک وستا چې څومره مسلې دي نوکری نه ملاويږي رزق تنگ سیاده پیسو تنگ سیاده دا رنګ پریشانای الله پاک به تمام ارسه تاسو پوره کوي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته